پاکستان کرکٹ بورډ پرون یو ډېر غټ میټینګ کړی دی چې په هغې کې د پاکستان کرکټ ټیم حوالې سره غټې فیصلې کړي دي، د ګراونډونو حوالې سره غټې فیصلې کړي دي، د پی ایس ایل حوالې سره یو غټه فیصله شوې ده، د ډومیسټک کرکټ حوالې سره ډېرې ښې فیصلې شوې دي، د کلاډیانو پکې تنخواګانې سیوا شوې دي، د میچ فیسونه پکې سیوا شوي دي. ډیټیل سره پې خبره کوو چې ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دغه میټینګ شوی دی پای کې ټولو نه غټه تبدیلي چې کومه شوې ده د پی ایس ایل د بجټ حوالې سره شوې ده چې د پی ایس ایل بجټ اپروو شوی دی او د پی ایس ایل لپاره به دی یو بیل وینډو جوړوي، مطلب یو بیل څنګه چې د آی پی ایل دی آی پی ایل یو بیل منیجمنټ نو دغه رنګ د پی ایس ایل به یو بیل منیجمنټ جوړوي، بورډ آف ګورننس مطلب ورله ویلی کېږي. یو غټ ټیم به وي چې به د دې مکمل د پی ایس ایل بجټ اپروو کول هغه بیا لګول د هغې حوالې سره مطلب پی ایس ایل مکمل ارینجمنټ په هغه له حواله کېږي، خو د پاکستان کرکټ بورډ په زیر نگرانۍ کې یو خو پکې دا غټ اعلان شوی دی. بل سنټرل کانټریکټ چې کوم دی د هغې مطابق نوي رولز چې کوم دي هغه اپروو شوي دي چې سنټرل کانټریکټ په دې رولز باندې وي او د هغې حوالې سره چې کوم رولز پاکستان کرکټ بورډ جوړ کړي نو هغه اپروو شو. یعنې ټي 20 کھلاړي دپاره بیل سنټرل کانټریکټ، د ون ډے او ټي 20 دپاره بیل سنټرل کانټریکټ، صرف د ون ډے دپاره بیل سنټرل کانټریکټ، د ون ډے او د ټیسټ دپاره بیل سنټرل کانټریکټ. لکه دا یو نوي رولز چې کوم دي دی امپلیمنټ کول شروع کړي چې د هغې کوم رولز دي هغه اپروو شوي دي. نمبر 3 چې کوم غټه خبره ده میچ فیس چې کوم دی هغه زیات شوی د کلاډیانو میچ فیس. یو خو کلاډیان چې کوم دي پاکستان کرکټ بورډ نه سنټرل کانټریکټډ کلاډیان میچ فیس اخلي، سوري سنټرل کانټریکټډ مطابق چې تنخواه اخلي پاکستان کرکټ بورډ نه، اور بل میچ فیس ایله هم ملاویږي. د ټي 20 میچ بیل فیس وي، د ون ډے بیل فیس وي، د ټیسټ بیل فیس وي، نو هغه میچ فیس چې کوم دی هغه هم سیوا شوی دی. بل ډومیسټک کرکټ فنډینګ هم زیات شوی دی. ډومیسټک کرکټ دپاره فنډ زیاتول دا د پاکستان کرکټ بورډ یو ښه سټیپ دی، ځکه ډومیسټک کرکټ باندې پیسه لګول دا د مطلب دا شو چې ډومیسټک کرکټ باندې څومره زیاته پیسه لګي نو موږ له به ډومیسټک کرکټ نه ښه پرفارمر ملاویږي، ښه کلاډیان به ډومیسټک کرکټ نه ملاویږي. انډیا زیاته پیسه په ډومیسټک کرکټ باندې لګوي او هغه چې کوم د ټیم سلیکشن کرایټیریا د هغه هم ډومیسټک کرکټ دی. خالي نه علاوه قائد اعظم ټرافي میچ فیس چې کوم هغه 30,000 مخکې اوس ډایرکټ 1 لاکھ کو دا یو غټ کار وکړو، ځکه داسې کلاډیان وي چې غریبانان وي سره سکلز وي کې ټیلنټ وي و غریبانان وي نو هغه په دې وجه باندې دومره کم فیس دپاره قائد اعظم ټرافي میچ په تکې او تعالی له 30,000 روپۍ ملاویږي نو دا کم نو سه ولا 1 لاکھ فیس کو چې کم ریزرو کلاډیان کم میچ نم کوي خو چې ریزرو کلاډیانو کې ساتل شي وي نه ته 50,000 روپۍ ملاویږي. بل 12 نوي ګراوند به جوړیږي د کرکټ چې دا غیر لپاره فند هم اپروو شوی دی. دا 12 نوي ګراوندز کم ځای کې جوړیږي، څنګه جوړیږي دا بیا بعد کې پته لګي. خو غټ اقدام چې کم دی د کراچي سټیډیم د لپاره شوی دی چې به مکمل رینوویټ کیږي او دا غیر لپاره 6.7 بلین روپیز چې کم دی هغه دغه کړی دی. بل بایو میکانیک ماشینان چې کم دی هغه هم اپروو شوی دي. بایو میکانیک ماشینان د بالرانو د لپاره لګي په ګراوندز کې چې د هغې کم رن اپ وي یا د هغې چې کم لینډینګ وي یا د هغې چې کم بالنګ سټایل وي نو په بایو میکانیک ماشین باندې کتلی کېږي. بایو میکانیک ماشین یو داسې ماشین وي تاسو به کتلي هم وي چې هغه ایکسرا هونته ښایي د بالر چې بالو کړي نو د هغه د هډوکي وښایي چې د انګل څنګه دی، لاس کم خوالاړو، هغه بایو میکانیک ماشینان دي چې هغه هم اپروو شوي دي، هغه هم د پاکستان کلاډیانو دپاره لګي.